عزیزانو یو عجیبه خبره بل ده په دې پیښور کې یو جماعت ته د قادیانانو داغه یو امامو قاضی یوسف به ورتوي د مردان نه براتلو دلته به قادیانانو ته د جمعې منځ ورکول. اتفاق داسې وش چې زمونږ علاقه کې یو سړی و هغه په دې پی ډبلیو ډی کې یو اورسیرو هغه سره آشنایی جوړه کړې و هغه قادیانه و هغه په صدم ما چولې او ماته وی چې زه قادیانه کېږم مالو شک کېږي نو وی چې تا نور څاډو نه وینم مال خبره دادا چې ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر کله چا خوخی مسلمان دي شي او کله چا خوخی کافر دي شي. په پاکستان کې هر ورځ دنیا څوک سوشلسٹ کیږي او څوک کمیونسٹ کیږي او څوک يهودي کیږي او څوک عیسائی کیږي او څوک آرامي کیږي او څوک سکیږي څوک سکی تم یو آرامي پکې صحیح قادیانش هغه وی چې یا بت دي قادیانانو سره باس کې او یا ز قادیانه کې زما پلار ژوندې او خدای دې وبخي هغه ماته وی چې ټیک ده کنه کته دي قادیانانو سره باس نشي کولای بیا تاړو مولا نه ما وی خضره میدان ته کوي ټیم ولا فکس شو او 2 مليان دا غوي یو دا سیول کوارټرو کې چې کوم جماعت ته د قادیانانو او یو په مالګو منډي کې چې کوم کوسنه نوته دا چاغه ته څه محله وي خدای خبر ګل باچاجي دا کڅ دا هغه کې د قادیانانو چې کوم جماعت ته هغه قاضي یوسف او د دې سیول کوارټرو د جماعت امام دا دواړه د شپې راوستو ماسختن 8 بجې تقریبا خبرې شروع شو خبرې چې ما غي سره وکړې نو په دې نتیجه ورسېدم چې دی کې علم نشتا دا ډکوسلې مار دي نو ډکوسلې مار سره به ډکوسلې ماری کې ما ورته وی چې خبره دا لکه تاسو اوس باس شروع کوي د پیغمبرانو او بیا دا باس راضی په قران او په حدیث کې بیا د قران متعلق خدای ویلي دي چې لاس به ورته نه لګي چې سو پورې دی او دس نه کړي نو مونږ او تبا ول په دی او دس ځان پویو چې پاو دسم سره پویګو خو بیا به مخ کې قران ته زو او که پاو دسم سره نه پویګو نو بیا به قران ته مخ کې نه زو ما ته وی چې پاو دس څنګه نه پویګو د قاضي یوسف راته ما او دس ته عربي کې څه وایي وی او دست عربی کې وضو وی مالدا لفظ وضو که وضوش یا ویزوش وضو وضو ویزو پزور په پیخ او په زیر سره که وضوشي نو څه معنا شو او که وضوشي پزور نو بیا څه معنا شو او که ویزوشي نو بیا څه معنا ما ته وی دا سره پکې نور لغتونه کم زی مال په ایمان دا درې والا پکې شته ویزو وضو او وضو ومون خو به دا یو ټکه په خوانس د دې چې وضو او دس کوله ته وی مخلاص وینځلو مال زما په خوانس د دې چې وضو مشتا وضو مشتا ویزو مشتا اوس به زر توخه ول بدا پریدم مال دا ځکه نه پریدم چې ته په داس نه پوهیږې نو قران ته بلاس څنګه وړي ول خپ دې زنه پوهیږي خلاص شو هغه ټیکادار ناستو چې اسو قادیانه کېده ما ورته وی چې لګ مخ کې بلار الحمد لله رب العالمین د دین مخ کې څه شه وی بسم الله دا ما د بسم الله الرحمن الرحیم په اول کې کم حرف ته ویلې بی دا مال د بی ابتدا بیا په کم حرکت شوه دا ویلې په زیر ما وی الله د قران ابتدا په بی ولې وکړه او د بی بیا په زیر ولې وکړه بسم الله ولې ونوي یا بسم الله ولې ونوي بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ولی للگلش ما تل تباس نہ کیسے آڑے اچھے پدیم کوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کا جوندے دے
او رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو بل پیغمبر راضی کنه راضی مال نه خبره دا چې دا ټول خبره د قران منځ کې راغلي نو چې تاول د قران به او د به زیر نه پیژنې نو د قران منځ تاسو په ایمان وای چالی بیتیس چانی ویلی هغه الحمد ویلی اول با الف بیتیسی سپارا وای اینا رستو بیا الحمد شروع الحمد چې شروع کېم نو الف لام زر ال او حیم زر حم او دا الف ته او دا لام ده او دا ب ده او دا ح ده او دا جیم ده او دا دال ده دا حروف دي چې نه پیژندري الحمد ته چا په دنیا کې دا سکړی دي چاله بیتی نی ویلی الحمد نی ویلی او قران د منځ شروع کړي او د قران زده کړي یو مولا دا سے وخایا یو قران خان دا سے وخایا شروع به د ابتدا نه کړ بل یو دراز خبره درته وکړه دا قرآن پیغمبر په 23 کال کې زده کړي په 23 کال زمانه د نبوت کل 23 کال وا بیا د قرآن نه سیوا نور ټول کتابونه چي دي یکدم مکمل کتاب بد اسمان نراغه او پیغمبر ته ورکړش پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې په سلوي ختم کال شروع شو او په جبل رحمت باندې په درويشتم کال باندې الیوم اکملت لکم دینکم باندې ختم شو درويشت کال پر رسول الله لګیدلی دی او دا قران په درويشت کال کې زده کړي دې کې راز څه دې کې راز داو چې نور کتابونه یکدم راغه وقتی قانونو پیغمبر شتا قانونم شتا پیغمبر لارو قانونم ختم شو بل پیغمبر راضی بل قانون برازی بل راضی بل برازی بل راضی بل برازی په دې درويشت کاله دې د پاره ولګید چې دا قران د پیغمبر او د صحابه پر رګو رشک نه نوزي او بیا په دغه تنظیم باندې بل توخی ځکه چې دا نظام به تر قیامت پورې چلی د نرستو به بل کتاب نه راځي د دې داسې خبره شو لکه یو ماشوم ته استاد تراولی چې جید ته قران وخای او ماشوم ته استاد شروع کې الحمدلله رب العالمین ها 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 ورس په 13 کې او په یو ورس کې من الجنه والناس ته ورسی دا قران به ماشوم ته زده چې سو پورې 200 کاله پې نه لګول او 200 کالم قران به الز دکی په 200 کاله کې به خالی حرفونه او پیجلی زور زیر غړوندې پیش وغیرہ وغیرہ دا به پیجنې تاسو دا جمعات کې چناستي مولانا سیوا تاسو وایي چې وقف لازم وقف جائز دا پیجنې وقف لازم چاته وایي وقف جائز چاته وایي وقف بکم ځای کې کې وقف بکم ځای کې نه کې دا ټول د قران خان ته ورځي قران ویلې ده تلاوتونه کوي خدا پیژنې اخفاء بکم ځای کې اظهار بکم ځای کې غنه بکم ځای کې مدبت کم ځای راکاږي دا غیر قرات وین کی خلق مليانم ته نه پوي مولا ډېر کتابونه ویلي نه پوي تاسو ګوره الحمدلله رب العالمین الرحمن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اواز ولا الضالین کتابونه ویلي علماء او د قران ځان له علم دی چې هغه نی ویلي د قران حروف نه پیژني په دې درويشت کاله د پاره ولګید چې دا شی د دې خلقو پر رګو رشک راسخ شي ځکه چې دا نظام به تر قیامت پورې بیا چلی خمخ کې لار شله الحمدلله رب العالمین وای ورپسې و الرحمن الرحیم نا الرحمن ده الرحمن الرحیم دا الف لام دی پکې ولی پریخو کدا الف لام قران دی نو تاویلو ولینا که قران نه دی نو پکې لیکلې ولی دی اصل کې دی الرحمن الرحیم مونږ څنګه وایو الرحمن الرحیم کدا الف لام قران دی نو پکې تی وی ولینا او که قران نه دی نو پکې لیکلې ولی دی ځکه چې غیر قران خو قران کې نه دی لیکلې ول دا څه د منطق خبره بدبخت دا د منطق خبرې نه دي دا د قران خبرې
زمخ کې لاړ شه. خاتم و خاتم په معنا د مهر، معنا د مهر، مهر الا پشي لګي چې لاندې شی کامل شي. اوس خدای په پويږي چې تاسو مهرم پیژنئ کنه پیژنئ یا کنه جی. دا کوسډب منبران خو هم لیدلی، دا کونسلران چې دي دا چواریانو جمعداران دا پیژنئ. دله خو هم چیرې درخواست وروړي نو دم یو د بارډر د صوبیدار غوندې یو مور ساتلی کنه جی، نو هغه په مور درته وي او درې کې نو مور دا معنی چې دا ستا درخواست مکمل شو. چټای وګوره ډاکخانه ته چلاړې شو نو مور پیاله لګي چې اول چټای بند شوی، خط کتابت پکې مکمل نو ډاکخانه په مور لګي او مخ کې روانه بهر تقدیر. د مهر مطلب دای چې دا شی مکمل شو، کمپلیټ شو، بند شو. نو که خاتم په معنا د مهر وی نو د دې دا معنا چې د 1,40,000 پیغمبرانو سلسله چې را روانه وا رسول الله داغه مهر شو، بند شو، دین رسته بل پیغمبر ناراضي. تاسو خیال راغی. یو لوی حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما او د 1,40,000 پیغمبرانو مثال داسې ده لکه یو کور وی بالکل مکمل کوری او هغه کې د یو خخت ځای پاتې وي، د یو خخت نو یو خخت زوما نو چې زه په هغه ځای کې خوښم کور مکمل شو، د نور کار گنجائش پکې نه دی پاتې. تاسو خیال راغی. دا د پیغمبر فرمان. بل فرمان دی د پیغمبر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. ز خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما نرستو ببل نبی نرازی. اس عربی گرامر کې وګورئ لا نبی لام په سلور قسم راځي عربی کې. لا نفی ده، لا نهی ده، لا مشابه بلیس ده، لا نفی جنس ده. اس دلتا دا لام چه ده لا نفی جنس ده. لا نبی بعد لا نفی جنس دا مانا لکه زوام چه لا رجل فی المسجد پا دی جماعت کے سڑے نشتا نو چیو طالبم پکیوی نو زما دا خبره برشتیاشی ہاں خبره پوئے گئی چی یو طالب پا دی جماعت کی وی او زوام چی پا جماعت کے سڑے نشتا نو رشتیا بشی. او صاحب بیلا خبره ده چې زمونږ د پاکستان خزي چې دي چې پلار رواني ګيري والا وګوري وای خوري سړی دي، او سړی نه دي شیخان دي. د پاکستان خزو ته سړی شیخان او د سړی نه ښکاري. دا مونږ ورته سړی نه وای سړی ده، سړی نه ده مولا ده، یعنی مولا سړی نه ده چې د دوی غوندي اجرای هغه سړی ده. تاسو خیال راغی. مونږ چې کوم ملک اوسېږو د ملکی ګيري والا یا پرتګیا چولې یا کمیس کې چولې سړی نه ده. لیکن عربیت کې ګوره لا رجل فی هذه المسجد فی هذا المسجد په دې جماعت کې سړی نشتا. نو یو طالبم چې پکې دا جمله نه صحیح کی، دا الفاظ نه صحیح کی. تاسو خیال راغی. یو سړی چې اوس لا نبی بعد زمان رستو ببل نبی نہیں د دې دا معنا چې نبی نامه نو مان رستو بن. اوس ورپسې پیغمبر بیا وایي چې ولا رسول بعد مان رستو ببل رسول ابنی خلا نبی بعدی کافی ہو. اوس رسول او نبی کې لک فرق دی. نبی عام دی او رسول خاص دی. ہر رسول نبی وی او ہر نبی رسول نہیں. رسول اغی توای چې آن نبی هم وی او قانونم ورسره اغی ته رسول وی. نبی اغی توای پیغمبر وی قانون جدیده ورسره نه دیتا نبی وای. نو رسولان کل 300 صد پاسه لگ بگ دی او نبیان 1,24,000. د نبی کار څو د نبی کار داو چې د رسول نه رستو به بیا نبی پیدا کېده نو هغه به د رسول د دین دعوت خلقو ته لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت علما دا پشان د انبیاء او د بنی اسرائیل دي
لکه بنی اسرائیلو کې با نبیان د رسول د دین دعوت خلق ته ورکولو دا سه زما د امت علما دي علما خو ار زمانہ کې لوی خلقی او د دین خدمت چې کوم علماو کړي دي داغه مثال دنیا کې نشته اوس بیا خبره ده چې پاکستان کې سلګ ډېر مونږ کې بده ضیاءالله کې سملای میں سملای تم تلی خو دا یاد لرئ چې کم پسپګ نه درنیږي د یو کس نیم خویدو را خویدو سره د دې دا معنا نه ده چې د ملک نه علما ورک علما وسمشتا بیا بموي علماء حق په هر زمانہ کې بوي او هغه د چا یو مقوله ده فرمایي چې دا تصور مکوا چې زنګل بوي او زمری به پکې نه چې زنګل وي نو لازم ده چې زمری بم پکې چې دنیا آبادی نو علماء حق بم پکې وي یکا دوکا خوا کې دو سره دین باندې فرق نه پری تاسو خیال راغی نو ارضاو چې علماو کم خدمت کړي ولا رسول بعدی علما پشان د انبیاء د بنی اسرائیل دي نو د نبیانو کار بداو چې د رسول دعوت پیغمبر د دوارو انسداد وک چې لا نبی بعدی ما نرستو چې نبی نامي اب نه ولا رسول بعدی او ما نرستو چې رسول نامي اب نه نب رسول ما نرستو راضی او نب نبی ما نه انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد اتا الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت هغه چې وفالج والو نو او داسې کولو او چې لاس می درون شو نو پوي شم پزان چې فالج والم نو ما وې چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی دا لاس بمیاسم بیا کار نه کوي خو چې په آخر وخت کې په دا نقشې جوړې کم چې لا نبی بعدی ولا رسول عزیزانو ما ته وایي چې دا ته مونږ سره د قواعدو خبرې مکوه مونږ قواعدو نه پوهیږو مالکم سره چې د کومې ژبې قواعد نه پوهیږي هغه سره بیا په هغه ژبه نه پوهیږي په اودس ته نه پوهیږي الرحمن الرحیم ته نه پوهیږي بے داغه زیر ته نه پوهیږي لا نفی جنس او نفی نهی ته نه پوهیږي بس خو چې ول دا باس به ملتوی کو چې ملتوی کو دا ټیکادار پلار ناستو کو تک تلاس ول لټوت واډی په غرض چې وی والو ما مزمان دی میرے پتر نو کافر بڑاندن لارا غا سڑے او سم ژوندې دے خدای بچ کو د قادیانی تو تاسو خیال راغی ما یو خبره کړی و چې په هغه زمانہ کې حکومت ولې د قادیانی سرپرستی کوي ولی رمضان ته کوي د دوی دا پوپان چې دي رمضان ته کوي چې باسو کله دوی دا ثابت کړ چې مرزا رښتیا پیغمبرو نو چرته چې مونږ یو لک سلیری زره پیغمبران منو نو په دې یو منلو خو زمون کور نه ورانیږي دا بم پکې ومنو کنه یو لک سلیری زره ما منلی دي نو دا یو به ولې نه منو خو دوی رمضان ته کوي چې باسو کو سره خبرې دا یو خبره مې په پاړه چنار کې کړې و چې دا شیعه میدان ته کوي کسینه والو کې جنتی نو مونږ ولې سینه نه وو د جنت لپاره دوی کمی صباسي معلوم ور سره پرتګ مباس خو یو شی براته خای چې په شیعو کې دا جنتم د دې غریبانو خوخته چې سینې په والو بیړي ځان لغر کړه سینو نه دا تیکي والو زې وینې تراماتي او زنجیرونو جنزیر زنی چې دا غریبانی کوي مالدار شیعه او د شیعه مولیان خالی په توره جو بزان خلاص کړي او یو سپیر ځان لنه ور کوي نو دا جنت ستاسو د شیعه او د مولیانو بدی شي یا د مالدارو شیعاګانو بدی دوی خالی دغه چل کوي په جلوس کې روان او د غریبو په ځان رہیخي غریبو شیعاګانو والله دا خبره خو ټیکو کړه مالیا دي د مولیانم کمی صبح سیا تاسو ځان موهي خدایم بیړه مرکا بس قوم روچت شو مولیانو ته چې یا به کمی صبح سیا مونږ ځان نه و په ما مارشل الله کې صاحب کیس دایر کو مارشل الله کې
چې د شیعه کې تفریقه واچول او پلان مارشل لا والا دلته ما په سراله وتا باندې کیس دایر شوی دی مال رمضان ته کوي کنه رمضان ته کې دا تور جوبو والا صاحب دا قبوی جوبې چې چوری رمضان ته کې خبرې یو که زه پرشم د شیعه کېږم چې خالی پسینه وا کال 12 میاشتې آزاد ګرځا که په خروس ورېږي او که په دروس ورېږي کنه جی په دې لاس ورځو کې یو څو ورځې هاي هوي هاي هوي هاي هوي دغه وکړه بر جنت ته لاړې ما څه کار دی چې کله منځونه کوه او کله جیلونو ته ځه او کله څه بیړي غر کېږه او کله دې مردار قوم سره دې واسطه ده څوک وایي هغه د قادیانی شم څوک وایي څه شم په دې قهر اخته یو بس یو له 7 ورځې به ځان کاکو هاکو کوو تک جنت ته بوځو